چې دا غزوه احزاب د یو يهودي سازش او هغه دا جوړ کړو چې دا غنم حوی ابن اخطب نه د بنو نذیر سړی و چې کله د مدینه منورې نه جلا وطن شو نو د لاړ مکې ته په مشرکینو پسې او هغه ته وویل ویزه تمام عرب راټولوم او دا پیغمبر ستاسو دشمن دی او زمام دشمن دی زه تمام عرب یو ځای کوم او راځي چې په مدینه منوره حمله وکړو دوی د یړه تباه کړو د حوی ابن اخطب دا سازش جوړ کړو نو دا حوی ابن اخطب بنو نذیر چې کوم يهودو دوی په خپل شو د مکې چې کوم مشرکین د ابو سفیان دغه ټیم کې مسلمان شوی نه او د په مشرۍ کې او دارنګ بنو غطفان کومه قبیله چې د بدمعشان و د مدینه او د مکې مکرمه په منځ کې پاتې کېده دایم د ځان سره مرګري کړل او بنو قریظه چې کوم مدینه منوره کې دن پاتې کېدل دایم د ځان سره مرګري کړل اصل کې تاسو ته د غزوه بنو قریظه پس منظر بیانوم چې دا غزوه ولې شوې ده لزر لخکرو دوی په مدینه منوره باندې حمله وکړه د کفارو وزر لخکر دا د احد په مقام کې پاتې شو او 3000 لخکر ورله مخې ته نو چې مخې ته ورله نو هلته خندق و نو دوی وروستو سوال جواب وکړو راځئ ما ځکه چې مسلمانانو لار بنده کړې مدینې منورې ته تاسو مه راځئ دلته کې کفار ایثار شو بیا دا خوی ابن اخطب چې دا ابو سفیان ته ویلیو وی بنو قریظه چې کوم مدینه منوره کې زمونږ يهود پاتې کېږي هغه به در سره هم زه مرګري کومه دا بنو قریظه په مدینه منوره کې پاتې کېدل د دوی او د نبی علیه السلام په مابین کې د جنګ بندۍ معاهده شوې وه نبی علیه السلام ورته ویلي تاسو به موږ سره جنګ نه کوئ موږ به ستاسو سره جنګ نه کوو تاسو به زموږ خلاف د چا سره نه ودرېږئ موږ به ستاسو خلاف د چا سره نه ودرېږو د مسلمانانو او د بنو قریظه دا معاهده په خپل منځ کې شوې وه خو دا حوی ابن اخطب يهودي چې راغی دی لاړ په دې بنو قریظه پسې ځکه ابو سفیان ورته ووي تا خو چې د مدینې منورې یهود موږ سره ملګري دي نو کوم دي ورشه اوس یې راوله که نه نو دا حوی ابن اخطب ورغی د بنو قریظه پسې د دې بنو قریظه چې کوم سردار و کعب ابن اسد هغه چې دا حوی ابن اخطب ولیدو دروازه د کالا بنده کړه نو د حوی ابن اخطب ورته دروازه کوله او کما ته سره می سوال جواب دی نو هغه ورته دن نه وي ته به ما ته سوې خو ته به ما ته وجه د مسلمانانو سره جنگ وکړه او زه مسلمانانو سره جنگ ځکه نشم کولی چې زمونږ او د هغې په مابین کې د جنگ بندۍ معاهده شوې ده زه د هغې سره جنګ نشم کولی بهرحال ده ورته ډېر لګیا وي دا دروازه خو کوله وکړه چې دروازه یې ورته کوله وکړه نو د حوی ابن اخطب د کعب ابن اسد ته ووي ما تمام عرب راجمع کړي 10,000 لښکر مې راوستی دی زه دا پیغمبر او دا لږ غونته مسلمانان ختمومه تاسو را سره مرګتیا وکړئ مسلمانان هسې ختمیږي نو ستاسو به پکې مې څه وشي خو تاسو را سره ملګري نه شئ په سپینه ډاګه به پاتې شئ مسلمانان زه هسې ختمومه نو دا کعب ابن اسد په خبرو کې راوستو یو ده ورته وي ټیک ده زه دې ملګری یم زه دې ملګری یم د نبي اسلام سره چې کومه د جنګ بندۍ معاهده کړې وه هغه یې څه کړه پرېکړه ماته کړه نبي علیه السلام یو 3 صحابه پسې ولېږل تاسو معلومات وکړئ چې دا خبره ټیک ده بنو قریظه رښتیا معاهده ماته کړې خو هسې یو خبر چلیږي 3 صحابه کرام لاړو د کعب ابن اسد سره میلو شو د بنو قریظه چې کوم سردار و ګړه بړه وشوه سلام کلام وشو کعب ابن اسد ورته ویل که څنګه راغلي یې هغې ورته موږ خو داسې راغلي دي چې ستا د نبي علیه السلام سره د جنګ بندۍ معاهده ده نو موږ خبر شوي چې هغه معاهده تا ماته کړې ده نو دا کعب ابن اسد ورته وایي د څه شي معاهده زما ستاسو سره د څه شي معاهده ده زه خبر هم نه یم د معاهدې نه زما د مخکې نه هم دشمنان وایي اوس مې هم دشمنان یې او زه بر سره جنګېږم ما ستاسو سره کله معاهدې کړي دي د معاهدې نه بلکل منکر شو چې منکر شو صحابه کرام ډېر زیات خفه شو راله واپس نبي علیه السلام لره په اشاره کې فوق نبی رسول الله ځکه چې کوم معاهده ماته کړي ماته به ښکاره خبره نه کوي ما په اشاره پوه کې ځکه چې صحابه کرام خفه نشي ځکه چې دلته کې 10,000 لښکر د بار راغلی دی او دلته مدینه منوره کې را باندې دوی دشمنان شي دوی را باندې حمله وکړي نو صحابه کرام وایي چې موږ خو ګیر شو نبی علیه السلام ښکاره به اظهار نه کوي هغې چې راله داسې غونته اشاره یې ورکړه چې نبی علیه السلام پوه شو چې او هغوی معاهده څه کړې ده
ما ته کړی. نبی اسلام ډیر سخت خپه شو. بهر حال هغه ټول تفصیل درته ما ذکر کړی مخکې، خو دا درته د بنو قریظه چې کومه غزا و د هغې پس منظر مې درته ذکر کوو چې دا غزا د بنو قریظه سره ولې شوې ده. دوی د نبی علیه الصلاة والسلام سره غدر او خیانت کړی دی. د دې سره ځکه دا غزا شوې وه. چې کله غزوه خندق ختم شو، نبی علیه الصلاة والسلام سحر ټیم و د خپلو صحابه کرامو سره روان شو، مدینې منورې ته واپس لاړو. چې کله واپس لاړو داسې ماسپښین ټیم و، ماسپښین ټیم و، نبی علیه الصلاة والسلام له جبریل علیه الصلاة والسلام راغی او جبریل علیه الصلاة والسلام اسلحه اچولې ده. وی د الله پاکه پیغمبره تا او ستا صحابه کرامو اسلحې کېښودې؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی او موږ خو اسلحه کېښودله. نو ما او زما پرشتو خو له اسلحه نه دی ایښې، تاسو اسلحه کېښوده، ما او زما پرشتو اسلحه لا نه دی ایښې، زموږ چې کومې ملګري پرشتې دي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ولې څه کول غواړي؟ جبرئیل علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی په بنو قریظه باندې حمله کول دي، په بنو قریظه باندې څه کول دي؟ حمله کول دي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل جبرئیل زما صحابه کرام ستړي دي، زما صحابه کرام ستړي دي، اوس د جنګرالو سارو. جبرئیل علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل هغه زما کار دی، هغه زما کار دی، ته یې ملګري تیار کا، بنو قریظه ته ځان را رسوئ او زه درنه مخکې لاړم. جبرئیل علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل زه درنه مخکې لاړم. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی د جبرئیل علیه الصلاة والسلام او داغه سره چې کمی پرشتي وي، وی د بني غنم کوچه بني غنم دا یو علاقه ده، وی داغه ګرد او غبار هغه دوړي وسم ماته یاد دي د سترګو مخکې مې دي چې مونږ کتل چې هغه میدان د دوړو ډک شو. ښکارېدل نه، خو جبرئیل السلام چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل وی زه بنو قریظه ته ورغلم او تاسو راپسې راځئ، وی مونږ هغې میدان ته کتل چې کوچه بني غنم د دوړو ډکه شوه، دا پرشتې لاړې، هغې اسونه چې کوم هغوی د خاورې داسې اوچتې کړې په بره. وی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل خپل صحابه کرامو ته ماسپښین د بعد ټیم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی یو تن به مونځ د مازدیګر نه کوئ مګر بنو قریظه کې، د مازدیګر مونځ به نه کوئ مګر چېرته؟ بنو قریظه کې به د مازدیګر مونځ کوو. او نبی علیه الصلاة والسلام علي رضی الله تعالی عنه جنډه ورکړه، علي دا ته واله او ورځه به بنو قریظه باندې حمله ده. صحابه کرام روان دي، اوس په لاره کې د مازدیګر د مانځه ټیم شو. چې د مازدیګر د مانځه ټیم شو، په دې کې د صحابه کرامو خپل منځ کې اختلاف راغی. بعض وی د مازدیګر مونځ کو ټیم رانه تیریږي، او بعض صحابه کرامو ویل وی نه، نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د مازدیګر مونځ به کوم ځای کوئ؟ په بنو قریظه کې. که اوس قضا کېږي که نه قضا کېږي، موږ به بنو قریظه ته ځان رسو. هغې نورو صحابه کرامو ته وفرمایل وی د نبی علیه السلام مطلب دا و چې زر ځان رسوئ، دا مطلب یې نه و چې تاسو مونځ قضا کوئ، خو مقصد یې دا و چې هلته کې زر ځان رسوئ. به هر حال صحابه کرام دوه ډلې شوې، یوه ډله داسې وه چې هغې مونځ د مازدیګر ونه کو. وی نبی علیه الصلاة والسلام مونږ ته ویلي دي چې د مازدیګر مونځ به نه کوئ مګر کوم ځای کې؟ بنو قریظه کې. وی که د مازدیګر مونځ قضا کېږي قضا دي شو، موږ بنو قریظه ته ځان رسو. بلې ډلې ویل نه، د نبی علیه السلام مطلب دا و چې تاسو به منډه ځای ته زر ځان رسوئ، موږ خو د مازدیګر مونځ کوو. نو هغې د مازدیګر مونځ په لاره کې وکړو، بیا روان شو. هلته کې نبی علیه الصلاة والسلام چې بیا په خپله ورسېدو، دا واقعه ورته ذکر شوه. وی د الله پاک پیغمبر بعضې صحابه کرامو مونځ د مازدیګر نه دی کړی او بعضو کړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام د هېچا نه خفه نه شو، دواړو ته وایي تاسو ښه کړي دي، ځکه چې دواړو د نبی علیه الصلاة والسلام د حکم تعمیل کړی دی، دواړو د نبی علیه الصلاة والسلام حکم منلی دی. خو یوې ډلې د حدیث په ظاهر باندې عمل وکړو، ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې مازدیګر مونځ به نه کوئ مګر بنو قریظه کې. بس هغې د حدیث ظاهري الفاظو ته وکتل، مونځ یې ونه کړو، چېرته ځان ورسوو؟ بنو قریظه ته. او دې بلې ډلې اجتهاد وکړو، وی د نبی علیه السلام مطلب دا دی چې زر ځان رسوئ، نو مازدیګر مونځ به وکړو بیا به ځان رسو. هغې اجتهاد وکړو. نبی علیه السلام دواړو ته وفرمایل ښه خو کړي دي، د یوې ډلې نه خفه نه شو. حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي وی دې دوو ډلو کې یوې ډلې 2 ثوابونه حاصل کړو، د یوې ډلې 1 ثواب حاصل کړو. ابن قیم رحمه الله فرمایي وی دې دوو ډلو کې یوې ډلې 2 ثواب حاصل کړو او د بلې ډلې 1 ثواب حاصل کړو. څنګه؟ وی کومې ډلې چې د حدیث په ظاهر عمل وکړو چې موږ په لاره مونځ نه کوو بلکې چېرته به ځان رسوو؟ بنو قریظه ته به ځان رسوو. هغې خو 1 ثواب ورته میلاو شو چې د نبي علیه الصلاة والسلام د حکم تابعداري وکړه، دکه ثواب ورته میلاو شو. او د بلې ډلې ته 2 ثوابه میلاو شو. څنګه؟ یو د هغې مونځ پابندي هم وکړه چې هغې ته صلات وسطا ویلی شوی دی،
صلات وسطا ورته ویل شوی دی چې په هغې کې حدیث مبارک کې راځي وایي د چا نه چې د مازدیګر مونځ قضا شو د ده اهل و عیال او هر څه د نه هلاک شو هر سره د هلاک شو د دې خو ډېر زیات احادیث مبارکو کې تاکید راغلی دی نه هغې صلات وسطا د مازدیګر مونځ هم ادا کو دا یو ثواب شو او دویم د نبي علیه صلات وسلام د حکم یې ومنو چې ځان یې بنو قریظه ورته ورسو نو چا چې اجتهاد کړو هغې ته 2 ثوابه میلاو شو چا چې د حدیث په ظاهري الفاظو عمل کړو هغې ته 1 ثواب میلاو شو حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل پسې وروسته ورسېدو اول خو جانډه چاله ورکړې وه علي رضی الله تعالی عنه له بیا د بنو قریظه چې کوم سردار و دا کعب ابن اسد هغه چې ولیدل چې مسلمانان رالو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې د قلاګانو نه محاصره تا وکړه ځکه چې څنګه مشرکین مکه واپس لاړل دوی په ځان پسې پته خو ورته ولګېدل چې موږ خیانت کړی دی که نه موږ د نبي علیه السلام سره دوکه کړې ده که نه ځان خو ورته معلوم و نو څنګه چې کفار د مدینې منورې نه واپس شو نو دوی په ځان پسې د کلاګانو دروازې بندې کړې چې اوس خو موږ مسلمانان پرېږدي نه موږ خو سره خیانت کړی دی نو چې مسلمانان یې ولیدل چې راورسېدل نو د دوی چې کوم سردار او کعب ابن اسد د خپل یهود راټول کړو وایي زه تاسو ته 3 خبرې کوم په دې 3 کې یوه ومنئ نو بچ پشو کومې 3 خبرې ورته وکړې اول ورته دا خبره وکړه وایي راځئ چې ټول په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو د یهودو چې کوم سردار کعب ابن اسد دوی وایي راځئ چې ټول په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو وایي ما ته هم پته ده او تاسو ته هم پته ده چې رښتینی پیغمبر دی زمونږ په کتابونو کې د خبره ده په تورات کې د ټول صفات موجود دي نو رښتینی پیغمبر دی راځئ چې ایمان پرې راوړو نو موږ به هم بچ شو مالونه به هم بچ شي ښځې به هم بچ شي اولاد به هم بچ شي راځئ چې په ده ایمان راوړو یهودو ورته جواب ورکړو وایي موږ چېرته خپل دین پرېښودلو ته نه یو تیار په دې پیغمبر خو موږ د سره ایمان لرو وایي دا سره نه منئ وین نه وایي دویمه خبره درته کوم وایي بیا راځئ چې دویم کار وکړو دویمه خبره دا ده چې راځئ تورې راوالو خپلې ټولې ښځې او بچي مړه کړو راځئ خپلې ښځې او بچي مړه کړو او بیا به میدان ته وځو جنګ به د مسلمانانو سره کوو دا یاره به راسره نه چې زموږ شاته بچي دي زموږ ښځې دي دا به په خپل لاس ړومبې ووجنو بیا به د مسلمانانو سره مقابله کوو نو دا یاره به نه چې شاته زموږ بچي دي او ښځې دي نو ښه حمله به پرې وکړو مسلمانان به ختم کړو بیا زموږ دپاره ښځې ډېرې نورې ښځې به وکړو نور بچي به پیدا شي خو راځئ چې دا خپلې ښځې او بچي په خپله قتل کړو نو یهودو ورته وایي زموږ د ښځو او د بچو څه ګناه ده ولې هغې قتلو بیا به د ژوند څه مزه چې موږ خپلې ښځې خپل بچي په خپله قتل کړو وایي دا هم نه کوو وایي بیا درېیمه خبره درته کوم درېیمه خبره دا ده چې راځئ د خالي په ورځ باندې او په دوی باندې حمله وکړو وایي ځکه دا پیغمبر او دا مسلمانان به بالکل بې فکرې زموږ نه ځکه چې موږ د خالي په ورځ جنګ نه کوو زموږ په دین کې زموږ په شریعت کې د خالي په ورځ جنګ منع دی نو دوی به زموږ نه بې فکره چې زه دوی په موږ حمله نه کوي وایي د خالي په ورځ به موږ په دوی باندې حمله وکړو دوی به بې فکره موږ به پرې حمله وکړو بس ختم به یې کړو هغې نورو یهودو ورته وي وایي کعب ابن اسد ډېره عجیبه خبره دې وکړه وایي تا ته پته نه ده چې زموږ مشرانو د خالي د ورځې نافرماني کړې وه په دې کې ګوستاخي کړې وه الله دې شادوګان او خنزیران نه جوړ کړي ته اوس بیا په موږ باندې هغه کار کوي د خالي په ورځ موږ د الله نافرماني کړې وه نو زموږ نه څه جوړ شو د مشرانو نه الله شادوګان او خنزیران نه جوړ کړي نو ته بیا په موږ باندې هغه ګناه کوي دې ته هم نه یو تیار بهرحال د کعب ابن اسد یوه خبره یې ونه منله د خپل سردار خبره یې ونه منله بیا نبي علیه الصلات وسلام ته دې بنو قریظه ووي وی ته ابو لبابه زمون خواله راولېږه زمونږ د ده سره څه خبرې دي دا ابو لبابه چې و که نه رضی الله تعالی عنه دا د دې بنو قریظه حلیف و دوست و ملګری و نو دوی ورته ته زمونږ خواته ابو لبابه لږ راولېږه موږ د ده سره لږې خبرې کوو نبي علیه السلام ابو لبابه رضی الله عنه ته وفرمایي لاړ شه چې دوی تا ته څه ابو لبابه رضی الله تعالی چې د دوی خواله لاړ د دوی دا ښځې ورته راټولې شوې ماشومان راټول شو ژړل ورته نو د ابو لبابه رضی الله تعالی په زړه کې هم 70 غونته راغی بله زړه دوستي ورسره هم وه نو د یهودو دې تپوس وکړو وایي که موږ د نبي علیه الصلات وسلام خبره ونه منو یا ومنو د نبي علیه السلام څه اراده ده موږ ته د نبی علیه الصلات وسلام زموږ متعلق څه خیال دی موږ سره څه کول غواړي نو د ابو لبابه رضی الله عنه ته په خوله هېڅ ونه ویل خو داسې ورته کړئ عمره ورته لاس راوکاږو چې نبی علیه السلام خو علالي ستاسو د علالولو وجه لوی اراده ده بس داسې ورته کړو چې داسې ورته کړو ډایرکټ پوه شو چې دا مې څه وکړو دا خو ما د نبی علیه السلام راز پاک کړو دا مې څه چلو کړو دا خو ما غلطي وکړله دا هغې ځای نه چې روان شو که نه د نبی علیه السلام خواله لاړ ډایرکټ مسجد نبوي ته لاړ او مسجد نبوي ته لاړ او ځان یې په ستن پورې کلک وتړو
ځان یې وتړو صحابه کرام راغله ویل بابا دا څه کوي موږ دې پرانیزو وی تر هغې پورې به ما نه پرانیزئ تر څو پورې چې زه الله معاف کړی نه یم زه الله معاف کړی نه یم او دا قسم یې وخوړو وی د بنو قریظه په ځمکه باندې به د نن نه بعد زه نظر نه لګوم کوم ځای کې چې ما د الله او د الله د رسول سره خیانت کړی دغې ځمکې ته به زه نه ځم او ځان یې پستنه پورې کلک وتړو نبی علیہ السلام خبر شو وی ابو لبابه رضی الله تعالی په مسجد نبوي کې بستنه پورې ځان تړلی دی چې زه ځان نه پرانیزم تر څو چې نبی علیہ السلام نه یم پرانستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی کومال راغلی وی نو ما به د الله نه بخښنه غوښتې و الله به معاف کړی و خو چې په خپل ځان الله ته حواله کو بس د ده معامله او د الله معامله اوس جدا ده زه منځ کې څه نه وامه شپږ ورځې او شپږ شپې ابو لبابه رضی الله تعالی د مسجد نبوي پستنه پورې تړلی شوی صرف مانځه ته به پرانستو او بولو براس ته به پرانستو او پستنه پورې دک شان تړلی شوی و بهرحال چې الله تبارک وتعالی د هغه متعلق بیا آیاتونه نازل کړو الله تبارک وتعالی د هغه توبه قبول کړه الله تبارک وتعالی آیات نازل کړو واخرون اعترفوا ذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم دا آیاتونه متعلق د ابو لبابه رضی الله تعالی متعلق نازل شو الله توبه قبول کړه چې الله توبه قبول کړه نبی علیہ السلام د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها په کوټه کې و نو نبی رسول الله ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي ام سلمہ د ابو لبابه توبه الله قبول کړه ام سلمہ رضی الله دا پردي حکم لا نه راغلی ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي دا الله پاک پیغمبر د زیر وکي زکوما د زیر وکي زکوما نو مسجد نبوي ته منډه کړه وی ابو لبابه الله ستاسو توبه قبول کړه الله ستاسو توبه قبول کړه نو صحابه کرام را منډه کړي چې پرای نزي وینا ما به نه پرانسه تر هغه پور چې نبی رسول الله ز په خپل نه پرانسته نبی رسول الله چې د سحر منځو کو داسې مسکه شو لاړ ابو لبابه رضی الله تعالی فرانستو په خپل لاس مبارک باندې فرانستو بهرحال دلته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو لبابه رضی الله تعالی په دغه کار وکړ بیا الله توبه قبول کړه بنو قریظه اخر کې مجبور شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل زمون لمونږ ته اجازه راکړه چې موږ یو سړی منتخب کوو زمون متعلق فیصله وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل استاسو خوخه د چې استاسو د خوخي یو سړی استاسو فیصله وکړي تاسو په رضا یې او موږ په رضا یو استاسو متعلق څوک فیصله وکړي نو بنو قریظه ورته وویل زمونږ فیصله د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه کې سعد ابن معاذ دا د بنو قریظه دوست تیر شوی دی زمونږ فیصله به سعد ابن معاذ کې ځکه زمونږ دوست دی وی ټیک ده تاسو ما ویلو دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په غزوه خندق کې زخمی شوی و او رګ لګیدل ډیر زیاته وینه تی پیدا نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسجد نبوي سره خواته خیمه جوړه کړې و دلته بنزدې ځکه چې زم ټیم په ټیم تماشا کوم اسو کې ننداري لرازي چې په اسانه تماشا کوي نو د په هغه خیمه کې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه خار اولګو تاسو سعد ابن معاذ راولې د په خر باندې سور سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ راغی چراغ د کمزوري شو وینه ډیره زیاته بيدلې و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل بنو قریظه و چې د زمونږ متعلق فیصله وکړي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی تاسو زره فیصله لپاره منتخب کړئ ما د بنو قریظه ورته او مونږ ته منتخب کړئ سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ زما فیصله واورئ څومره چې د دوی جنگجو سړی دي جنگ والا سړی دي دا دي ټول قتل کړي شي دا دي ټول قتل کړي شي 300 کسان دي دا 300 واړه قتل کړي شي یو خبره وی دویم دا چې مالونه دي د دوی مالی غنیمت شي مال او جایداد دي مالی غنیمت شي او دریم دا چې بچي او خزي دي وینځي او غلامان شي زما فیصله دا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي تاسو سعد ابن معاذ ځان منتخب کړو دا فیصله ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي اے سعد تا چې کومه فیصله وکړه قسم په الله دا فیصله ده الله هم ده دا فیصله ده الله هم ده کومه فیصله چې تا وکړه ده او بیا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ لاسونه اوچت کړل داسې اسمان ته وکتل الله ما خو ستانه دعا غوښتي و چې الله کو د مشرکین مکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نور غزاګانی کنه نو ما شهید کوا ما مشهید کوا چې زه د مشرکین مکه سره په خپل و جنگیږم ځکه چې دوی زموږ پیغمبر ته ډیر تکلیف ورکړی دی دوی د مکه مکرمه نه ډیر په سختو باندې زموږ د پیغمبر رسېدلی دی د ډیر تکلیفونه رسولي دي ما تر هغه پورې موجنه تر سوچ مشرکین مکه جنگونه د پیغمبر سره یا الله کو چرته د دینه بعد د نبی رسول الله او د مشرکین مکه جنگ نه وکړه نو مال د دې زخم نه شهادت راک الله زه په شهادت خوشاله یم نو حدیث مبارک کې راځي او چې څنګه دا چې الله مال د دې زخم نه شهادت راک کنه به د زخم نه وینه روانه شو د کنټرول کېدو نه و حتی در دې په بدخ کې ځای باندې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی شهید شو
شهید شو او چې کله شهید شو کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اے زما صحابه کرامو د سعد ابن معاذ په شهادت سره د الله عرش وړ کېدو د الله عرش وړ کېدو دا واحد صحابي دی دا صرف یو صحابي دی چې د متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایلی دي وي د په شهادت سره د الله عرش وړ کېدو دا یو صحابي دی صرف د بل صحابي متعلق دا خبر اندر راغلی وی د په شهادت سره د الله عرش وړ کېدو او بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی الله تبارک وتعالى د اسمان دروازې کولا وکړي او یا زره فرشته د جنازې لراله هغه فرشته چې د دینه مخکې زمکه ته نه دی راکوزي شوی او یا زره فرشته د سعد ابن معاذ جنازې لراله داسې فرشته چې مخکې زمکه ته نه دی راغلي د متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شهادت ډیر زیات فضائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړو بهرحال د بنو قریظه چې کم سړیو هغه مردار کړی شو او خزه چې دا گرفتار کړی شوی په دې خزو کې صرف یو خزه هغه وجلی شوی د بنو قریظه په خزو کې صرف یو خزه ځکه چې یو صحابي شهید کړی هغه صحابي شهید کړو دا هغه صحابي په بدل کې هغه قتل کړی شو ځکه چې قصاص دی نور خزو ماشومان ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نه دی ویلي